دا خواغه چلو هغه یو خان او نوکرو نو نوکر ډېر تنګو د خان نه چې ډېر تنګو نه دی نوکري خیال وکړو چې نوکري خو پرېږدم دی خان سره خو چې لږ خپل عمل خو ورسره وکړو خان په کمره کې دننه ناست دی او د غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننوتو دروازې بند کړې او په دې خان یې راکېښوي چې راکېښوي نو درز دی همیشه دا وهل ټکول غریبان ښه کولی شي دا د په شکال چنډه خان لاس هم نشي اچولی نو چې ښه یې ووال چې خلاص شو هغه منډه کتاڼې ته راپورټ یې وکړ چې زه خپل نوکر ووالم پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس که رجسټر شو عدالت ته یې پیش کړ عدالت ته نوکر ته یې ووایي چې تا ولې دا خان والی هغه ویل که اجازت وي نو عدالت عالیه کې زه څه عرض کوم ویل وکړه ویل د دنیا په تاریخ کې وښایئ چې نوکر پاسېدلی یو خان یې والي دا چېرته شوي دي ویل نه نو ویل زه دومره بې ادبه یم چې ما د ده نمک خوړلی دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم والم زه او رپوټ یم په ما و عدالت دماغو کې قدرت راوسته چې دا خو رښتیا وایي خان ته وایي چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کړي مرداروم دی هغه ورته ویل جي زه یې والم ویلو غواړه معافي کړي اوس ته جهنم ته لیږم نو خان ورنږدې شه نوکر ته وایي چې بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جانتا معافی در نوالم غوا کوٹا کے خبر ہوتا ہوں ماتا پتہ دا ظالم او دم عالم ز او معافیم در نزوار دیکھو گو رہی دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے